العزت فرمایي ومنها 4 حرم، په دغه 12 میاشتو کې 4 میاشتې د حرمت میاشتې دي، 3 پرلپسې میاشتې دي، ذی قعده، ذی الحجه اور محرم، 3 میاشتې دغه دي. اور 4ویں میاشت مبارک کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې د جمادی الثانی اور د شعبان په مابینس کې یو میاشت ده، هغه دغه میاشت ده چې ما تا کې ناست یو رجب المرجب میاشت ده، دا د حرمت میاشت ده. د اسلام څخه مخکې هم دا میاشت د حرمت وا، اور د اسلام بعد هم دغه میاشت د حرمت میاشت ده. لہذا رجب المرجب میاشت ده، د دې فضیلت اور د دې اهمیت په قرآن او حدیث کې مسلم ده. د مسلمانانو د عبادت د خرابولو د پاره په هر دور په هر زمانہ کې کافران، مشرکین، منافقین، بدعتیان، دین سره مخالف خلق هغه دا کوشش کوي چې د مسلمان عبادت ګډوډ کړي. بیا که زما استاد معاشري او د زمانه مسلمانې دا هغه عبادت سره ګډول دا د نن د شیاطینو د دجالانو د پاره سره مشکل کار دی هم نه، ځکه چې زما استاد په معاشره کې د اسلام اور د اسلامی تعلیمات اور احکامات د هغه سره خلق واقفیت نه لري. لہذا د نن په معاشره کې مسلمان خرابول، د مسلمان ایمان اور عقیده خرابول دا ډېر اسانه اور بهترینه کار دی د دجال د پاره. رجب المرجب میاشت د اسلام اهمیت میاشت ده، حرمت میاشت ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الرجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر امتي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې الرجب شهر الله، رجب چې دا الله میاشت ده، وشعبان شهري. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د شعبان میاشت در روانه میاشت هغه ازما میاشت ده، ورمضان شهر امتی، اور د رمضان المبارک د روزه مبارک میاشت هغه ازما د امتی میاشت ده. هغه مخت عنوانات په مخ کې دور کې ګورو وسفلاله دومره په ذهن کې چیر دی چې ورجب شهر الله، دا د الله میاشت ده. میاشت خو ټولې د الله دی، 12 میاشتې کې کم ورځ، کم شپه، کم غرمه، کم سهار چې د الله نه دی، ټول لمحات، ټول ساعات دا ټول د الله دی. لیکن ورجب شهر الله، رجب د الله میاشت ده. مطلب دا دی چې ټول میاشت خالق هم الله، د ټول میاشت مالک هم الله، د هر سهار مالک هم الله، د هر ماښام مالک هم الله، د وی غنټه د یو منټ مالک الله دی. لیکن رجب شهر الله، رجب میاشت د الله ده. مطلب دا دی چې د دې میاشت د الله سره خاص تعلق دی، خاص مینه د محبت دی، دا د الله میاشت د عزیزانو. امام پیران پیر محبوب سبحانی غوث سمدانی حضرت پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ عجب خبر ہوکا آغا ہوئے حضرت پیران پیر محبوب سبحانی حضرت پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی چی در رجب میاشتا د تخم یا د دھانیے د کرولو وقت بھائی پا مزکا کی دانا تخم آغا پا مزکا کی خلق اچھی پٹی بیا سو وقت بعد آغا تو عبور کی بیا چی اگر آوزی کدا غنم پا صورت کی کدا جواری پا صورت کی کدا یوبلشی پا صورت کی بیا دا آغا کٹائی شروع کیجئے. امام شیخ عبدالقادر جیلانی پیران پیر فرمائی چی در رجب پا میاشت کی تخم پا مزکا کی اچول کیجئے، پا شعبان کی و داغ تخم تو اربور کل کیجی، پا رمضان المبارک کی داغ تخم نتیجہ کاٹل کیجی، دا رحمت و دا مغفرت و دا جہنم سے دا عزادی پا صورت کی. لہذا کامیاب مومن اغدی چی دا رجب پا میاشت کی پا مزک کی تخم واچی اور دا شعبان پا میاشت کی خپل پا وشکو باندی اور داغ تخم تو ابور کی اور پا رمضان المبارک کی داغ تخم سے کم نتیجہ دا، کم فصل دی، کم نعمتون دی آغا وزان تا حاصل کی. لہذا رجب المرجب میاشتا دا تخم میاشتا.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الرجب شهر الله دا د الله میاشت ده پدې کې به کارونه هغه کوي چې د الله رب العزت خوښ وي. زموږ علما مفسرین محدثین بزرگان هغه ټول لیکلي دي چې نن سبا خلک یو حدیث پیشي وای په رمضان المبارک کې په روزو کې شیطان تلل سوی دي، لیکن چې ګوره زما اوستا په جبل نور کې شیطانان ډیر زیات سي، په نور معاشره کې شیطانان زیات سي. اکم کارونه چې په روزه کې کیږي هغه د روزه بغیر هم نه کیږي، چکیو فلمانو بانډارونو کوټیو محفلونو زیات سي. وای ملایان وای حدیث کې راځي اذا دخل رمضان سلسله الشیاطین شیطان نه تل کیږي، په روزه کې شیطان زیات سي. دا هغه وجه ده عزیزانو د روزه تیاری په روزه کې نه کیږي، د روزه تیاری به د روزه سره مخکې کوي، د روزه سره مخکې سره کم کوي. د رجب په میاشت کې به د روزه تیاری شروع کوي. یو صحابي نبی علیه الصلاۃ والسلام لراله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما زړه غواړي زه روزه ونیسم. نبی علیه السلام ورته فرمایي هر میاشت کې دوه روزه نیسه، درې روزه نیسه، دیارلسم څوارلسم پنځلسم دا سنت دی. ایام بیز ورته وایي ډیر نبیانو دا روزه نیولې ده. او یا رسول الله زما ته دې څه زیات سره غواړي زیات دې روزه ونیسم. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل په هر بت فورز روزه نیسه، جمعرات فورز روزه نیسه. وای زما ته دې څه هم زیات سره غواړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل نو بیا په رجب کې ډیر روزه نیسه، بیا په رجب کې ډیر روزه نیسه. یو روایت کې راځي حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې کم زړی پر رجب المرجب کې روزه نیسی نو یو روزه د زندگی کفاره جوړیږي، د زندگی د بد اعمالو، د زندگی د نقصاناتو، د خرافاتو یو روزه کفاره جوړیږي. څومره آسان عمل دی او څومره بهترین عمل دی. حضرت عمه عائشہ فرمایي چې ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل دي چې د رمضان المبارک د روزه بغیر نبی علیہ السلام په دوه میاشت کې د ټولو زیات روزه نیولې. صحابه فرمایي چې موږ پوښتنه وکړه د مور عائشہ رضی الله تعالی عنها چې په کوم میاشت کې؟ حضرت عائشہ فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا په شعبان کې زیات روزه نیولې یا په رجب المرجب کې زیات روزه نیولې. دا رجب ته ما واست خلق وای د خدای تعالی میاشت اور دغه د شعبان او میاشت ته وای برات میاشت، امخ ته خود روزه میاشت رمضان المبارک میاشت ده. ته سوچ وکړه موږ په خوا اوریدل خلکو به ول د اولنو خبرې نه د مشته په خواني خلک چې تیر سوي دي اولنی چې ورته وای د دې خلکو خبرې د قران او د حدیث څخه کم نه دي، د په خې خبرې دي. ته یقین وساته مشکشنی پیدا سوي د حاجان صاحبان مشران ناس دي ته معلومه ده په کم دور کم زمانہ کې زما استا مشرانو اولنو هغه د دې میاشت نوم خدای تعالی میاشت یې شدا. نن خلاص حدیث چې په حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې الرجب شهر الله، دا رجب میاشت د الله میاشت ده. دغه حدیث پر بنیاد باندې زمشتي اولنو زمشتي بزرګانو د دې میاشت نوم د خدای تعالی نوم میاشت یې شدا. الرجب شهر الله دا د الله رب العزت میاشت ده. ما درته چې کم د دین اسلام نیک اعمال او د دین اسلام شش ورزي د منافقینو د کافرانو شیاطین او خناس دا خرابېدلو کوشش کی. اوس ما اوستا په دې میاشت کې خرابیان پیدا شوي دي، ډېری خرابیان پیدا شوي دي. او چې دا د معراج میاشت ده. اچھا دا د معراج میاشت ده. معراج چشتي معراج نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مځکې څخه اسمانونو لتللی دا د نبی عظمت دی. په دې کې خو عمل نشته، په معراج کې خو عمل نشته. معراج عظمتونه دي، ان شاء الله پر دې عنوان به تقریر کوو. معراج عظمت د نبی دی، معراج د دې امت عظمت دی، فضیلت دی، برکت دی. په معراج کې د دې امت بلند مقام او مرتبه ده، لیکن په معراج کې عمل نشته. په معراج کې یو عمل شته، هغه عمل چې زما استاد لپاره نن ډېر مشکل دی. هغه یو عمل په معراج کې دی، هغه عمل ته وایي لمونځ چې هغه زما استاد لپاره پوره ژوند کې مشکل عمل دی، بس بل عمل نشته په معراج کې. دی خلق په دې میاشت مبارک کې پسونو خویان علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لفظ استعمال وکړي ولا عطرت فی الرجب. عطرت نشته، قربانی جانور نشته په رجب میاشت کې. د اسلام زمخ کې په دې میاشت کې به کافرانو
ډېر ډېر پسونو غویان جمع کول بیا بیا حلالول د اسلام څخه مخکې دا خبرې وې. اور نبی علیه الصلاۃ والسلام چې رالی هغه دا ختم کړه. یو صحابي رالی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رجب میاشته ده. رجب ترجیب څه دی؟ ترجیب تعظیم میاشته ده، حرمت میاشته ده. په دې کې جنگ بند دی، په دې کې قتل و غارت بند دی، په دې کې سفر بند دی، په دې کې د کور وتل بند دی لکه زموږ خلک چې اور په دې کې نظرونه به خلکو نیولې ول، بدفعالیانې به خلکو کولې، بد شګونیانې به خلکو کولې. که موږ په دې میاشتې کې سفر وکړي دا نقصان وي، او که په دې میاشتې کې موږ یو شی نه کړي الله پر موږ به عذاب راسي. دا د خیرات میاشته د خامخا به غوی افصال علی فلانکې به کوم. دا ټول رسمونه د اسلام څخه مخکې وو. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې رالی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل لا عطرة فی الرجب، پر رجب کې یو قربانی نشته. یو صحابي ورته یا رسول الله د اسلام څخه مخکې په دې میاشت کې موږ خیراتونه کول، غویان پسونه مې حلالول، ښه کیسې وې په اسلام کې. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې په رجب میاشت کې دا یو شی نشته، باقاعده منع کې ختم کې دا رسم. لہذا رجب المرجب په میاشت کې نه د معراج د پاره جشن دی، نه د معراج د پاره خصوصي عمل ستا، نه د غویانو د پسو. رجب په میاشت کې د اعمالو قدر زیاتیږي، د رجب په میاشت کې د اعمالو فضیلت زیاتیږي، د اعمالو ثواب زیاتیږي، الله ته اعمال محبوبه کیږي. لکه پرون چې 5% او نن 10%، لکه پرون چې 10% او نن 20 که 30 وي، دغه رقم الله رب العزت په دې میاشت کې په اعمالو کې ثواب زیاتوي، قدر زیاتوي، منزله زیاتوي.